حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بیت المال نه وظیفه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم تجارت کولو، کله چې خلیفه جوړ کړی شو نو د بیت المال نه یې وظیفه مقرر شو. مدینه منوره کې یې خلک جمع کړل، ارشاد یې وفرمایه چې ما به تجارت کولو، اوس تاسو په دې کې مشغول کړم، په دې وجه اوس به مې ګزاران څه ذریعه وي. خلکو مختلف مقدارونه تجویز کړل. حضرت علی کرم الله وجهه چوپ ناست و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ترې پوښتنه وکړه ستا څه رایه ده؟ ویې فرمایل چې میانه حال سره چې ستا او ستا د کور د خلکو دپاره کافي شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا رایه خوښه او قبوله کړه او میانه حال مقدار تجویز شو. دې نه پس یو ځل یو مجلس کې چې په هغې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم و او حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ شریک وو، دا خبره راغله چې د عمر رضی الله تعالی عنہ وظیفه زیاتول پکار دي چې په ګزاره کې یې تنګسیا ده، خو هغه ته د عرض کولو د چا همت ونه شو. په دې وجه د هغې لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د نبي علیه الصلاة والسلام بیبي صاحبه کېدو په وجه ام المؤمنین یعنې د مؤمنانو مور هم وه، د هغې په خدمت کې دې حضراتو تشریف یووړ او د هغې په ذریعه یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه د اجازت او د رایې معلومولو کوشش وکړو او ورسره یې دا هم وویل چې زموږ نومونه ورته معلوم نه شي. حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړه نو په مخ یې د غصې اثرات ښکاره شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترې د نومونو پوښتنه وکړه. حضرت حفصې رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې لومړی ستاسو رایې معلومه شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل که ماته د هغې نومونه معلوم شوي وي نو د هغې مخونه به مې بدل کړي وو، یعنې داسې سزاګانې به مې ورکړې وې چې په مخ به یې نښې راغلې وې. ته وښیه چې د نبي علیه الصلاة والسلام ښه نه ښه جامه ستا په کور کې څه وه؟ هغې عرض وکړو چې 2 کفړې. د ږیرو رنګ په شان زیړې بخنې وې چې نبي علیه الصلاة والسلام د جمعې پر ورځ یا څه وفد راتلو په وجه اغوستلې. بیا یې وفرمایل چې کوم خوراک تا کره ښه نه ښه خوړلی دی؟ عرض یې وکړو چې زموږ خوراک د وربشو ډوډۍ وه. موږ ګرمه ډوډۍ باندې د غوړو د ریبلې لاندې پاتې شوي شلوم راوړی وو او هغه مو پرې یو وارې غوړه کړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام په خپله هم ښه په مزې وخوړله او په نورو یې هم وخوړله. بیا یې وفرمایل چې تا کره به یې ښه بستره کومه غوړوله؟ عرض یې وکړو چې یوه غټه شان کپړه وه، په ګرمۍ کې به یې 4 برابره غوړوله او په یخنۍ کې به یې نیمه لاندې خواره کړه او نیمه به یې پورته واغوستله. ویې فرمایل ای حفصې، ښه خلکو ته دا خبره ورسوه چې نبي علیه الصلاة والسلام خپل طرز عمل سره یو اندازه مقرر کړه او په امید د آخرت باندې بسوالی وکړه. زه به هم د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري کوم. زما مثال او زما د دوی ملګرو د نبي علیه الصلاة والسلام او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مثال د هغې 3 کسانو په شان دی
چې په یوه لاره روان شو. لومړی کس یو توخه واخیسته، لاړو او مقصد ته ورسېد. دویم کس د ډومبي تابعداري وکړه او په هغه طریقه باندې لاړو. هغه هم ډومبي څخه ورسېد. بیا دریم کس تلل شروع کړو. که چېرې هغه د دې دواړو په طریقه لاړو نو هغوی سره به یوځای شي، او که چېرې د هغوی د طریقې نه خلاف لاړو نو هېڅکله به هم هغوی سره یوځای نه شي. په ایده کې لیکي دا د هغه سړي حال دی چې د هغه نه به د دنیا بادشاهان یېرېدل او رپېدل. څنګه زاهدان ژوند سره یې عمر تېر کړو. یو وار یې خطبه لوستله او په لنګ کې یې 12 پیوندونه وو چې په هغې کې یو د څرمنې وو. یو وار یې د جمعې لمانځه دپاره راتلو کې تاخیر وشو، نو چې راغی معذرت یې وکړو چې زما د خپلو جامو اینځلو کې وخت ولګېد او دې جامو نه علاوه مې نورې جامې نه وې. یو وار یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډوډۍ خوړله او غلام راغی، عرض یې وکړو چې عتبه بن ابي برکت راغلی دی. دوی ورته دننه د راتلو اجازت ورکړو او ډوډۍ ته یې راوبللو. هغه شریک شو. نو داسې زیږه ډوډۍ وه چې تېره یې نه شوه. هغه عرض وکړو چې د چاڼ شوي اوړو ډوډۍ خو هم کېدای شي. دوی ورته وفرمایل چې آیا ټول مسلمانان معده خوړلی شي؟ عرض یې وکړو چې ټول خو نه شي خوړلی. ویې فرمایل چې افسوس، ته دا غواړې چې زه خپل ټول لذتونه په دنیا کې ختم کړم؟ د دې قسمه په سوونو، په زرګونو، بلکې په لکونو واقعات د دې حضراتو کرامو دي. د دوی تابعدارۍ نه اوس کېدای شي نه هر چا ته کول پکار دي چې قوتونه کمزوري دي، چې د هغې برداشت هم په دې زمانه کې ګران دی. په دې وجه دې زمانه کې د تصوف بزرګان د داسې مجاهدو اجازت نه ورکوي چې په هغې سره ضعیف پیدا شي، چې قوتونه د ډومبي نه ضعیف او کمزوري دي. دې حضراتو الله جل شانه قوتونه هم ورکړي وو، خو دا ضروري ده چې د تابعدارۍ خواهش او آرزو ضرور ساتل پکار دي، چې د دې په وجه آرام طلبۍ کې څه کمی وشي او نظر خو څه ښکته شي او د دې زمانې مناسب میانه روي پیدا شي. چې موږ خلک هر وخت د دنیا په لذتونو کې مخ په وړاندې ځو او هر څوک د ځان نه زیات مال او دولت والا ته ګوري او په دې افسوس کې مري چې فلاني کس له ما نه زیات مالدار